روسیا دغه شنه روضه چې دا دې کې مې دلدار اوسي دې کې مې دلدار اوسي او دلته دوه خواږه یاران خوا کې د سرکار اوسي خوا کې د سرکار اوسي دلته دوه خواږه یاران خوا کې د سرکار اوسي خوا کې د سرکار اوسي. سورہ نساء پنځمه سپاره آیت نمبر 129. سورہ نساء پنځمه سپاره آیت نمبر 129. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. صدق الله العظيم. سورہ نساء پنځمه سپاره آیت نمبر 129. په دې آیات کې ذکر کوي دفع د ظلم د زنانو نه په هغه کارونو کې چې د انسان د وس برابر وي او چې کم د وس نه بهر دي نو پای کې عذر هغه ذکر کوي. الله فرمایي ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، یعنی داسې عدل چې په هر سیس کې چې هغه متعلق دي د زنانو سره یا د حال د زنانو سره، کاغه تقسیم دی، کاغه نفقه ده، کاغه نظر دی، که رعایت دی، که انس کول دی، که خوشتوی کول دی. نو علامہ آلوسی رحمت الله علیه فرمایي چې د ان تعدلو د عدل نه مراد دغه څیزونه دي. او بهقي والوي چې د عدل نه مراد محبت او جما ده، لیکن د دې برابري د انسان د قدرت نه بهر د ځکه چې دا امور غیر اختیاري دي، تر دې پورې چې زیاته مینه کول د حضرت عائشہ رضی الله عنها سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا د اختیار نه بهر وو. لکه څنګه په حدیث د ابو داود او ترمذی کې دي چې حضرت عائشہ رضی الله عنها نے روایت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل اللهم هذا قسمی فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. نو بعضی کارونه چې دي هغه انسان د اختیار نه بهر دي. نو فرمای ولو خرستم فلا تميلوا كل الميل،
یعنی که چرې ډیر هیرس کوئ تاسو یا ډیر هیرس وکئ تاسو فلا تمیلو نو فرمایي چې غوره داره چې ولو خرستم کې دا وو وصلیه دی اگر که تاسو هیرس کوئ په عدل کولو کې او کوشش کوئ نو په دې کې اشاره ده دا عدل د انسان چې دی دا د طاقت نه بهر دی خو لیکن بیا هم ضروري ده چې خپل کوشش د عدل په باره کې دی هغه خرج کی نو لہذا دا هرس چې دی دا بیا محمود دی نه دا ښه دی فلا تمیلوا کل المیل اوس دا نه چې دا تعلق هغه کارونو سره ساتي چې د طاقت لاندې وي داسې نفقه شوه یا نور داسې څیزونه شو نو لہذا په دې کې دا د انسان د طاقت لاندې دي تفسیر قرطبی معنی کړی دا چې قسم مه کوئ د بد کار نو مقصد یې دا دی چې په قصد سره میلان مه کوئ هغه ښځې ته چې د زړه محبت ورسره ډیر دی تر دې پورې چې تاسو فرق په قول او عمل کې هغه ښکاره کوي نو دا منع دی کل المیل نو کمال میلان نښه دا ده چې تاسو په دې کې عدل او انصاف وکئ بیا فرمایي فتذروها کالمعلقه نو کالمعلقه چې دی فتذروها نو په دې کې اوس په دواړو کارونو منع ده یعنی هر یو کار جدا جدا منع او حرام دی نو فتذروها کالمعلقه دا کاب د پاره د تشبیه دی مراد د دې نه تشبیه ده د هر هغه څیز سره چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې هغه ځوڼ وي نه ځمکې ته کته راځي چې قرار ورته حاصل شي او نه چې دی نو هغه بره چې څه سره انښته وي او بره طرف ته لاړ شي وخیږي چې قرار ورته حاصل شي نو ښځه معلقه او نه مطلقه وي او نه خاون واله وي نو دا څنګه امام قتاده رحمت الله علیه فرمایي چې مراد د دې نه هغه په جیل کې ساتل دي او دا ډیر ظلم کولو ته اشاره ده چې بعضې خلک چې دي هغه په ښځو باندې ظلم کوي نو فرمایي داسې ظلم کول چې دي دا نه دي پکار لہذا الله فرمایي ان تعدلو تاسو عدل وکئ وان تصلحوا وتتقوا اصلاح نه مراد عدل دی په نفقه کې او د تقوا نه مراد چې دی نو هغه ځان د میل او د ظلم نه بچ کول دي یا مراد د اصلاح نه توبه کول دي د مخکې میلان کولو نه او فرمایي چې مخکې میلان کول چې دي او یا د تقوا نه مراد هغه په راتلونکي وخت کې ځان د میل نه هغه ساتل دي نو فرمایي وان تصلحوا وتتقوا که تاسو اصلاح وکړه عدل مو کو او تاسو تقوا اختیار کړه نو بیا سوی ورپسې فإن الله بشک الله تعالی غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی بیا ورپسې آیات کې اشاره ده دا معطف د په ما قبل باندې چې اصلاح نشي کېدی نو دویم حال بیا د دې دار چې دا جدا کول دي په طریقې د طلاق شرعي سره وی فرمایل و ان يتفرقا اشاره ده چې طلاق ورکول دا د ډېرې مجبورۍ په حال کې هغه پکار دی یغني الله کلا من سعتی نو په وخت د طلاق کې دواړه په الله تعالی باندې حسن ظن وکړي ګوره چې الله تعالی به دغه خاوند لا بله چې دی نو د خوښې ښځه ورکي او دغه ښځې له به الله بل د خوښې خاوند ورکي او یا په بلې طریقې سره د دوی هغه مدد وکړي نو لہذا وان یتفرقا یعنی الله کلا من سعتی دوی دواړه به بیا دا سوچ کوي وکان الله واسعا حکیما واسعا دا مطلق ذکر دی واسع الفضل واسع الرزق واسع النعمه واسع الرحمه واسع القدره واسع العلم نو واسع په ټولو کمالاتو کې او یو حکیما په دې کې اشاره ده چې وسعت په مناسبت د حکمت سره کوي نو په هغه باندې اعتراض بیا نشي کېدی بیا ورپسې فرمایي آیت نمبر 131 او 32 دا مخکې سره ربط چې هغه دا دی یو خدا دی چې مخکې آیات کې یغني الله کلا من سعتی او صفت د واسع ذکر کړی دی نو په دې آیات کې د هغې دلیل ذکر کوي او دلیل دا دی چې ولله ما فی السماوات
د هر څه مالک او بادشاہ چې دی نو دا څوک دی؟ الله تعالی دی. او دویمه وجه دا ده چې تیر شوي احکام چې د په باره د عدل د زنانو او د یتیمانانو هغه ذکر شو، نو د دې وجې نه دا نه چې الله تعالی کمزور او محتاج دی، بلکې د هغه خو پوره قدرت او علم ثابت دی، لیکن دا احکام د مصلحتونو د حاجتونو د انسانانو د وجې نه دي. دا پکې دویمه وجه شوه. دریمه وجه دا ده چې تیر شوي احکامو باندې عمل کولو دپاره د تقوا ضرورت دی. نو د دې وجې نه دلته وصیت دای په تقوا سره ذکر کړی دی. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص د الله لپاره د بادشاهي په اسمانونو او د ځمکو کې. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب، وصیت د الله تعالی پوخ امر د هغه دی چې هغه نسخه پکې نشي راتلی. یعنی وصیت د الله تعالی هغه پوخ امر دی چې پای کې نسخه نشي راتلی. اوتوا الکتاب نه مراد هغه یهود او نصارا او ټول امتونه تیر شوي چې هغه سره صحیفې د الله تعالی وي او یا د مخکې رسول کتاب ورسره پاتې شوی و. الکتاب نه مراد دلته کې جنسی کتاب دی، یعنی کتابونه د الله تعالی. من قبلکم دا لفظ چې دا دلیل دی اوتوا الکتاب په وخت د اطلاق کې، یعنی قرآن والو ته دا شامل دی. دی وجې نه دا قید ذکر کو. و ایاکم او دا عطب ته په الذی اسم الذی موصول باندې. نو فرمایي چې داسې عطب په فصیح کلام کې دا جایز دی، او هر کله چې اوتوا الکتاب یهود او نصارا وغیره د هغوی په زمانه کې مخکې وو، د دې وجې نه د هغه یې مقدم ذکر کړل. ان اتقوا الله، دلته کې با چې دی نو دا محذوب ته، یعنی ای بان اتق الله، بان اتقوا الله، یعنی یا دا ان چې دا تفسیریه دی او په دې کې اشاره چې تقوا دین د ټول انبیاء علیه السلام کې مامور به ده. تقوا نه مراد کفر او شرک او ټول ګناهونو نه ځان بچ کول دي، او په ټول ماموراتو باندې راتلل کولو ته دا شامل دي. وان تکفروا، دا عطب ته په وصینا باندې. دلته کې قلنا مقدر دی، قلنا وان تکفروا، یعنی مراد د کفر نه انکار کول دي، د وصیت او د امر د تقوا نه. نو فرمایي چې فلا یضره کفرکم، کچره تاسو کفر وکئ نو ګوره هیڅ ضرر نه ورکوي الله تعالی ته ستاسو دا کفر. فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض، دا علت د پټي جزا دپاره، یعنی الله جل شانو دپاره اسمانونه او ځمکې د دې بادشاهي ده. وکان الله غنیا حمیدا، الله تعالی چې دی غنی دی او یعنی حمیدا ستایل شوی دی. نو غنیا الله تعالی صفت د غنا په معنی د عدم حاجت او عدم پروا دی، یعنی د مخلوق عبادت کولو ته الله تعالی محتاج نه دی. او که یو سړی عبادت نه کوي بیا هم د خدای په خدایۍ کې ګورې کمې نه راځي ښه. او حمید چې دی دا د الله جل شانه نعمتونه بېشماره دي، مخلوق ته حاجت نشته او حمدونو مستحق دی الله تعالی. او الله تعالی چې دی دا د انسانانو نه هغه غني دی، الله تعالی مالدار دی، او اکثر چې دی نو په انسانانو کې اغنیا او اکثر خلک چې دي د مالدار او هغوی ستاینه کوي، او د هغوی د بد اخلاقۍ د وجې نه چې مطلب دا دی چې دوی د هغوی هغه ستاینه وکړي او هغوی ووایي چې دا ډېر ښه خلک دی. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، نو دام تعلق ته د دې ما قبل سره، او فرمایي چې ملکیت د ټول عالم د الله د پاره ثابت دی. نو معلومه شو چې هغه انتظام کوونکی د ټول عالم دی. نو بیا ورپسې فرمایي وکفا بالله وکیلا، وکیل نه یعنی مراد د وکیل نه دلته په صفت د الله تعالی کې انتظام کوونکی د ټولو موجوداتو دی، او پای کې اس نائب او مشیر او وزیر ته حاجت دا نشته دی. نو دلته معنی د کفایت تا. نو فرمایي وکفا بالله وکیلا، الله تعالی چې نو هغه سره وکیل دی. اوس ورپسې آیت نمبر 33 په دې آیات کې تخویف دنیوي دی په شرط د نافرمانی کولو د وصیت د تقوا نه، او خطاب عام دی اهلی کتابو او د امت ټولو ته. تفسیر قرطبي وایي چې دا آیات په شان د سوره محمد دی، تخویف او تنبیه ده ولیانو امیرانو باچاهانو ته چې عدل د رعیت سره نه کوي، او یا عالم ته چې په علم باندې عمل نه کوي، او خلکو ته چې دعوت د حق نه کوي،
نو فرمای ان یشاء یذهبکم، یعنی اذهاب او اتیان دا ذکر کړل. نو فرمای چې یذهبکم دا لفظ د هلاکولو په عذاب سره او خرج کول په پناه کولو غلبه او تسلط ظاهر کولو ته دا شامل دی. ایها الناس ای خلکو، نو ایها الناس کې کافران، مشرکان، ګناهګاران، مؤمنان دا ټول پکې داخل دي. د هر یو اذهاب د هغه مناسب دی. د دې وجه نه اهلاک نه دی ذکر کړی ځکه چې هغه اکثر په عذاب کې او کله په پناه کې چې دی نو هغه ذکر کیږي. ویأتی بآخرین، امام ابو حیان وی چې غیرکم دلته نه ویلې، ویأتی بآخرین ځکه آخرین نه مراد هغه څوک دي چې د نوع د انسانانو نه وي، او غیرکم چې نو غیر انسانانو ته شامل دي. انسانان دلته مراد نه دي. الله وی که تاسو نه تاسو بلار شي زب نور خلق راولم. وکان الله علی ذلک قدیرا، ذالک اشاره د اذهاب او اتیان. نو په دې جمله کې تاکید د ما قبل تخویب د پاره. بیا ورپسې آیت نمبر 134 رسو تخویف دنیاوی نه ترغیب آخرت ته ذکر کړي. من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرة. علامہ ابن عطیہ وی چې معنی دار چې څوک عقیده لري صرف د بدلی د دنیا او د دین علاوه بل څه د په ګمان کې نه وي، نو داسې کس ته ښکاره کوي چې دا ګمان د سره دا غلط دی، بلکې الله تعالی سره ثواب د دنیا او د آخرت اغشته دی. انو فرمایي چې فلیس کما ظن. نو تفسیر قرطبی وی معنی دار چې څوک عمل کول د پاره یعنی طلب د دنیا یا د ریا د پاره وي، نو دله په آخرت کې ګوره ایس نشته دی، بلکې اراده دیو کې د ثواب د دنیا او د آخرت، یا صرف د آخرت نو ثواب د دنیا او د آخرت دواړه به ورته ملاو شي. بل ځای کې بیا مخکې راځي ذکر کوي، خو دې ځای کې په دې قول کې تقدیری عبارت ته هغه داسې دی چې من کان یرید ثواب الدنیا فلیس له فی الآخرة ثواب فلیرد بعمله ثواب الدنیا والآخرة فعند الله ثواب الدنیا والآخرة. او د امام ماتوریدی نه امام ابو حیان نقل کړی دي چې معنی دار څوک چې طلب کوي په عبادت د اصنام سره عزت د پاره، نو دا ورته نشي حاصلې دی ځکه چې عزت د دنیا او د آخرت دا د الله تعالی په اختیار کې دی. لکه یو سړی دی هغه وایي چې زه به د بت عبادت کوم او ما ته به عزت راکړي، دا وایي دا ورته ووایي چې ګوره تا ته دا نشي حاصلې دی ځکه چې عبادت د غیر الله سره تقرب او شفاعت نو دا دواړه نشي یو ځای کېدی. لیکن چې بندگی د الله تعالی کوي نو ثواب د دنیا او د آخرت په هغې سره بیا ملاویږي. او امام ابو حیان وایي چې د دې جزا پټه ده، فلا یقتصر علیه ولیطلب الثوابین. نو کوتاهی دی نه کوي صرف په دنیا باندې بلکې دواړه ثوابونه دی طلب کوي. نو فرمایي په دې کې اشاره ده چې څوک خصیص چیز طلب کوي او حال دار چې د نفیس د طلب امکان وي، نو دا سړی چې د سپک همت واله دی. لکه مثال ګوره یو سړی دی او هغه ته یو ښه شی ملاویږي، هغه ته مطلب دا دی چې د ګډ غوښه ملاویږي او هغه د پارمي چرګ تکل کوي، نو خلک وایي نه دا خو ډېر کمکل دی، ګوره ښه شی ورته ملاوېده. یا یو سړي ته بادام ملاویږي او دی نور پرستو پسې ګرځي، نو دا خو ښه نه ده که نه، دله بادام پکار دي ځکه چې مازغه به یې ښه کېږي، دی به ورسره ښه کېږي. وکان الله سمیعا بصیرا، الله تعالی اوریدونکی او لیدونکی دی. نو بیا ورپسې آیت نمبر 135 هر کله چې په دې صورت کې احکام شرعیه انتظامیه ذکر شو نو وهم پیدا شه په دې احکامو کې چې د والدینو خپلوانو یا د فقیر یا د غنی طرفداري هغه سره مصالحه به جایز وي. نو په آیات کې د هغې جواب وشو په حق د حکم کې چې هغه د هېڅ چا رعایت چې دی نو دا جایز نه دی. ګوره مخکې آیات کې ترغیب ذکر کړه د پاره د ثواب د دنیا او د آخرت، په دې آیات کې د هغې د حصول طریقه ذکر کوي چې هغه قیام بالقسط او شهادت لله دی. فرمایي یا ایها الذین آمنو، دا رستو ذکر یعنی رستو ذکر شوی د حکم د ایمان، نو تقاضا ده چې دې وجې نه دا خطاب ذکر کو. کونو قوامینا، قوام صیغه د مبالغې ده د قیام نه،
او په دې صيغه راړلو کې اشاره ده چې په یو حکم یا په دوو حکمونو کې قیام بالقسط پیدا نه ور کوي سو پورې چې بار بار او ټول احکامو کې قیام بالقسط هغه کړی نه وي قسط انصاف او عدل دی او په حقوق الله او په حقوق العبادو کې قیام په سله کې چې با ذکر شي نو بیا اهتمام او اصرار په خیدل مراد دي شهداء لله معنا ده د الله د رضا د پاره چې پای کې د څو دنیوي عرض نوي شهادت گواہی کول یا بیان د حق کول یا اقرار کول ته شامل دي نو شهدا دا دویم خبر دی ولو علی انفسکم په حرف د لو کې دوه وجې دي اول دا چې دا شرطیه دی جزای محذوب ته او دویم دا چې دا لو وصلیه دی په معنا ده دا چې اگر چې وی شهادت تاسو په نفسونو باندې نو شهادت د خپل نفس باندې دا په دوو طریقو سره دی اول دا چې اقرار د حق د بل چا په خپل ځان باندې ٹھیک شو او دویم دا دی چې دغه بیان د حق ضروری ستاسو په نفسونو باندې یعنی په خپل ځان باندې شهادت کول چې ما دا پلانې جرم دا ما کړی دی نو دا دوه خبرې شوې ګوره یو خدا دی چې د بل چا هغه یعنی شهادت کوئی په ځانونو خپلو باندې دا واجب دی تاسو دپاره نو فرمایي چې ګوره د بل چا شهادت هغه چې دی نو په خپل ځان چې مطلب تا سره د چا امانت پروت دی او ته په خپل نفس باندې هغه ته څه وکړي ګواهي وکړي نو یو خدا دی چې اقرار د حق د بل چا په خپل ځان باندې تا سره د چا حق دی تو وایې چې ما سره دا د پلاني حق دی او الوالدین خپل خپلوان او الوالدین مور او پلار او والاقربین او خپل خپلوان اگر چې په شهادت د حق کې والدینو ته اقرباو ته ضرر او نقصان وي لیکن شهادت کول واجب دي ښه په دې عدالتونو کې تاسو وګورئ اکثر خلک په دروغه باندې گواهیانې کوي دا صحیح نه او بعضې خلک صحیح گواهی پټه کي نو الله قرآن کوي چې صحیح گواهی به نه پټې اگر چې ستا په پلار باندې ستا په رور باندې او هغه گواهی چې ستا خپل خپلوان دي خو لیکن دا په تا باندې واجب دي ان یکن غنیا کچری هغه غنی وي یا فقیر وي لکه مثال یو مالدار سړی دی او ته وایي چې یاره که ما د خلاف گواهی وکړه بیا به دی ما ته خبرې کوي دا به څه کېږي الله وایي داسې به نه کې که غنی ولې نه خو ته به څه کې گواهی به کې حق گواهی به کې او فقیرا یا یو سړی غریب دی ستا پې رحم راغی یا دې پې ترس راغی خو لیکن بیا هم د هغې رعایت کول په شهادت حقه کې ورې جایز نه دي ښه لکه مثال یو سړی غریب دی او تړه کې دا ووایي یاره دا خو غریب سړی دی او که زه په ده ګواهي ورکم نو ستا پیړه خوږ شي الله وایي ستا دې پیړه خوږ شي که نه خو لکه ته دا دپاره دا جایز نه دي ښه فالله پس الله تعالی اولا بهما نو ضمیر جنس غنی او فقیر دواړو ته راجع دی دلته معنا د اولا دا ده چې الله تعالی چې قانون د شهادت مقرر کړی دی په دې کې غنی او فقیر د ټولو رعایت او مصلحت موجود دی نو یو بنده له اجازت نشته دی چې د هغه مصلحت خلاف د ځان د طرف نه د هغه رعایت وکړي فلا تتبعوا الهوى تابعداري مه کوئ د خواهشاتو ان تعدلوا دا چې تاسو کوئ نو عدل وکئ نو په دې کې دوه احتمالونه دي ان تعدلوا کې اول دا چې دا عدل نه یعنی دا د عدول نه اخیستی شوی دی په معنا د حق نه اوړېدل ظلم او ظلم کولو او دویم دا چې دا انصاف نه ماخوذ دی عدل نو دا په هغه ځای کې یعنی هغې دپاره دا مفعول له دی لا تتبعو دپاره نو په دې کې بیا څلور وجې هغه ذکر کوي ښه په دې معنی کې څلور وجې ذکر کوي اول وجه دا ده چې دا تابعداري د خواهش مه کوئ د وجې د اوړېدو د حق نه په دې معنی کې تقدیر ته حاجت نشته دویمه وجه دا ده چې تابعداري د خواهش مه کوئ یعنی د وجې د بد ګڼلو د عدل نه او دریمه وجه دا ده چې تابعداري د خواهش مه کوئ یعنی د وجې د بد ګڼلو چې زما عدل یا زما عدول د حق نه نو په دې توجیه کوم هغه کراهیت لفظ هغه پټ دی او څلورمه وجه دا ده چې منع کوم تاسو لره د اتباع د هوا د وجې د عدل زمانه او امام ابو البقا وی چې پنځمه وجه پکې هغه ذکر کړی د هغه وی چې په تقدیر کې فی اولا سره چې یعنی په تابعداري د خواهش هغه مه کوئ د عدول نه وان تلو او تعرضو انو تلو دا د یعنی جبه اړول او تعرضو یا اعراض کول یعنی شهادت بالحق نه
چې کوم حق شهادت ته داغې نه ته ژبه واړې داسې الفاظ ووایي چې مخاطب په هغې باندې پوه نه شي، نو دا مطلب دی چې تاسو یعنی حق پټوئ. او بل دا دی چې تعرضو یعنی ښکاره کوئ، یعنی مخ ګرځول، تاسو ښکاره مخ ګرځوئ او سټ اړوئ د دې نه. فإن الله بشک الله تعالی کان دی بما پاسه باندې تعملون چې عمل کوئ خبیرا الله خبردار دی. بیا ورپسې فرمایي دی ځای آیت نمبر 136 د دې آیات نه درېمه حصه د صورت شروع کیږي تر صورت تر اخیره پورې. په دې کې زجرونه دي په هغه چا باندې چې په تیر شوي نظام کې فساد او خلل پیدا کوي، او په دې کې د منافقان یهود او نصاراو دا درې واړه څیزونه چې دی منافقان یهود او نصارا په دې حصه کې دا ټول پکې داخل دي او په دې باندې به بیا مخکې خبره کوي. ورپسې آیات چې دی نو فرمایي چې ګوره ربط ما قبل سره دا دی چې کله مخکې د اوامرو هغه حکم وشو په قیام بالقسط سره، نو په آیات کې سبب د هغې ذکر کوي چې قیام بالقسط چې دی دا موقوف دی په صحیح ایمان باندې. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا آمنوا، په دې خطاب کې اقوال دي. اول قول د حسن بصری نه روایت ته چې دا خطاب ټول مسلمانانو ته یو مقصد پکې دوام او استقامت ته په ایمان باندې او یا پکې زیادت د یقین دی. دویم قول د امام زجاج دی، هغه فرمایي چې دا خطاب د منافقانو ته مراد د آمنونه اخلاص د ایمان دی. دریم قول دا دی چې دا خطاب د اهلی کتابو ته پر روایت د ابن عباس رضی الله عنهما سره او نور اقوالم په دې کې علامه آلوسی په تفسیر روح المعانی کې او صاحب د لباب هغه ذکر کړی دي. بالله په ایمان بالله کې اسماء او صفات احکام د الله تعالی داخل دي، ورسله او پیغمبرانو، والکتاب الذي نزل على رسوله مراد د دین قرآن دی. الذي نزل کې اشاره ده چې ایمان بالقرآن شرط دی او شرط دار چې په صفت د منزل علی الرسول سره به ایمان دا براړل کیږي. والکتاب الذي انزل من قبل مراد د الکتاب نه جنس کتاب دی، یعنی تورات انجیل زبور ټولو ته شامل دی. علامه عظیم الشریع وجه د فرق د نزل او د انزال هغه ذکر کړی ده چې قرآن کریم لږ لږ نازل کړی شوی دی په 23 کلونو کې، او نزل دا د باب تفعیل نه هم دی، لږ لږ نازلېدو باندې دلالت کوي. مخکې کتابونه هر یو په یو پیر باندې نازل شوي دي، نو هغه د باب افعال نه دی، انزل ینزل انزال. ومن یکفر بالله چا چې کفر وکړه په الله سره او ملائکته ملائکو سره، کتبه کتابونو سره، ورسله پیغمبرانو، والیوم الاخر د باس بعد الموت، فقد ضل ضلالا بعیدا په تحقیق سره دی چې دنو گمراه دی په گمراهی لري سره. نو ګوره اوس دلته فرمایي چې په یو طرف کې په ایمان کې بالله او بالرسول او بالکتاب ذکر کو، بل طرف کې په کفر کې 5 امور ذکر کړل. نو وجه دا چې ایمان بالله او رسول او کتب دا مستلزم د ایمان د پاره او ملائکو او پرز د آخرت باندې. لیکن بعضی وخت یو سړی دعوه د ایمان بالله رسول بالکتب کوي لیکن ملائکه او قیامت نه مني، نو لہذا په دې سره دی بیا شي کفر طرف ته لاړ شي. بیا ورپسې آیات کې فرمایي ان الذين آمنوا، هر کله چې امر وشو چې په پوخوالي د ایمان باندې تاسو یعنی کلک ودرېږئ، اوس چې نو په دې کې زجر ذکر کوي هغه چاته چې ایمان باندې ثابت قدم نه وي. ښه ان الذين آمنوا بشکا کسان چې هغوی څه کړي دي ایمان یې راوړی دی، نو مراد په دې سره هغه کس یعقوب دی چې هغه مقرر واقع شوی وي. د هغې نه ارتداد که اعتقادي منافقان وي او کالی کتاب وي. منافقان په وخت د حاصلېدو د نفي دنیوي کې مؤمنانو ته ایمان ښکاره کوي او بیا د کافرانو په مخ کې هغوی ته خپل کفر ښکاره کوي. دا شانتې بعضې کتابیانو به دا کار کو. نو دې کې د ډېر تکرار نه مراد دا دی چې ابن عباس رضی الله عنهما، امام حسن بصری، امام مجاهد او ابن زید نه هغه نقل دي او د امام زجاج او پران نقل دي چې دا یهود او نصارا د دینه مراد دي چې ایمان په موسی علیه السلام باندې راړو، بیا په عیسی علیه السلام باندې کفر وکړو، بیا په پیغمبر علیه السلام باندې کفر وکړو. لیکن علامه ابن عطیه وایي چې دا کول دا ضعیف دی. نو ثم ازدادوا کفرا مراد د دینه کلک پاتې کېدل دي په کفر باندې تر مرګه پورې، یعنی د مرګ نه مخکې توبه د کفر نه هغه نه وباسي.
لم يكن الله ليغفر لهم بخره بنکی الله تعالی دی تر دی گناهونو ولا ليهديهم سبيلا او نه الله دی ته لار خي نو پدې کې دوه احتمالات دي اول دا چې رستو د مرګ نه الله تعالی دی لره د جنت لار باندې هغه نه رواني ځکه چې دی به همیشه په جهنم کې او د هدایت اصول ال الجنت ته دا شامل دي او دویم احتمال دا دی چې مراد د کفر نه په ضد او عناد باندې پاخه پاتې کېدل دي بیا ورپسې وایي بشر المنافقین زیر ورکا نو دې ته بشارت په تحکم سره ویلی شي یا بشارت هغه خبر دی چې په هغې سره رنګ د مخ چې دی هغه بدلیږي که هغه خوشحالي وي یا د غم لکه تا یو سړي ته د خوشحالۍ خبر وکړه هغه پرې ډېر خوشحاله شي مخ نه یې پته ولګي یا یو سړي ته تا د غم خبر وکړو او هغه بالکل داسې تور شي زیړ شي نو دا دې ته وایي بشر زیر ورکا منافقانو ته نو په دې آیات کې د منافقانو دویم صفت او نوم ذکر دی ها نو فرمای بشر المنافقین زیر ورکا منافقانو ته بان لهم دی د پار عذابا عذاب د الیمن دردناک بیا ورپسې آیات کې فرمای آیت نمبر 139 پدې کې زجر د منافقانو ته او دا غي دو صفات قبیحه ذکر کړي الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین کافران عام دي يهوديان نصارا مشرکان امیان دا ټول ته شامل دي او تفسیر دری په سوره آل عمران کې تیر شوی دی امام ابو حیان وایي چې دا وصف د منافقانو هغه سخت ضرر ورکون کې د مؤمنانو ته او پرې کې تنبیه د مؤمنانو ته چې په دې وصف کې دی واقع نشي آیا وتغون عندهم العزه پرې کې بل وصف د منافقانو دی او حمزه استفهام توبیخی د زورن لپاره ده عزت په معنی د قوت حفاظت او مدد سره دی دفع د مصیبت تویل شي سوره مائده کې برازي او عزت په لغت کې شدت سخوالی ته وي ښا فان العزه لله جميعا اختیار د عزت ورکول چا سره دی الله سره دی دا بل چا سره نشته ښا دا عزت ورکول او ذلت ورکول دا چا کار دی دا الله کار دی نو دا بل چا سره نشته نو فرمایي چې یعنی فان العزه لله جميعا ځکه درېمه سپاره کې په سوره آل عمران کې تیر شوي دي سوره آل عمران کې آیه کې تیر شوي دي هلته یې ذکر کړي دي هلته فرمایي دلته وایي فإن العزة لله جميعا یعنی اختیار د عزت ورکول دا چا پورې خاص دی الله پورې بیا به په سوره فاطر آیت نمبر 10 کې بم راځي ځکه تعالی فرمایل قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير نو عزت الله ورکی او ذلتهم الله ورکی دا خود دې اسی یو خبره ده چې دی وی چې موږ ته عزت پدې کې ملاو شي چې موږ د خپل بوتانو عبادت وکړو الله وی اس کله داسې نشي کېږي ترجمه ته وګوري الله فرمایي ولن تستطيعوا یعنی اس کله نشي لري کوله یعنی اس کله نشي لري نه لري تاسو یعنی تستطيعوا طاقت یا وس ان تعدلوا دا چې وکي تاسو انصاف بین النساء پما بین د خزو کې ولو خرستم الله فرمایي ک تاسو هرس کوي فلا تميلوا یعنی ما مایل کیږي کل المیل په پورا کګېدو سره یا فلا تميلوا پس مور کګېږي کل المیل په پورا کګېدو سره یوي تا یو سړی دوه ښځې دي او مثال چې نو هغه یوې سره ډېره مینه محبت کوي بلې سره نه کوي الله وایي داسې مه کوئ ښه داسې مه کوئ چې یوې سره ډېره مینه محبت کوي بلې سره نه انصاف کوي الله فرمایي فتذروها پرېږدئ تاسو هغه بله ښځه کالمعلقه په شان د ځوڼ کړی شوي وان تصلحوا کچرې اصلاح کوي تاسو وتتقوا ویریږئ د الله نه فان الله بشک الله تعالی کان دی غفور الرحیم ډېر بخونکی او مهربان وان یتفرقا یغني الله کچرې جدا شي دواړه یغني الله نو بے پروايي به وکړي یعنی بے پروا به کړي الله کلا ار یو من ساعته د وجر فضل خپلنا
وکان الله دی الله تعالی واسعا خاوند پراخه حکیما ډیر حکمت والا ولله ما فی السماوات خاص د الله لپاره اسری چې پاسمانونو کې وما فی الارض اچ پزمکو کې ولقد وصینا الذین یقینا په حکم ورکړی دی کسانو ته اوتل کتابه چې ورکړی شوی دی ایت کتاب من قبلکم یعنی مخکې تاسو نه و ایاکم او تاسو ان اتقوا الله او یریږئ د الله نه وان تکفروا او کچره کفر کوي تاسو فان لله پس بشک د الله د پاره یعنی ما فی السماوات یعنی خاص د الله د پاره دی هغه سيزونه چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض هغه چې په ځمکو کې دي وکان الله دی الله تعالی غنیا حمیدا بنیاز استایل شوی ولله ما فی السماوات خاص د الله د پاره هغه سيزونه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض اچ په ځمکه کې دي وکفا بالله وکیلا پورا کافی دی الله یوازي وکیلن کارساز دی ان یشاء یذهبکم الله فرمای کو غواړي نو لري بکم تاسو ایها الناس اے انسانانو اے پریانو اے مخلوقاتو ویأتی بآخرین رابولی پیدا بکی نور خلق وکان اللہ او دی اللہ تعالی علی ذالکا پدی باندی قدیرن یعنی قدرت لرن کے من کان یرید ثواب الدنیا یعنی سوک چی غواړي بدل د دنیا صرف د دنیا بدل فعند الله نو د الله سرا یعنی ثواب الدنیا بدل د دنیا والآخرتی د آخرت وکان الله دی اللہ تعالی سمیعا خوریدن کے بصیرا اللہ لیدن کے رے یا ایوہ الذین آمنوا اللہ فرمائے اے کسانو چی ایمان مروڑے کونو شیطاسو قوامین اکلک ولاړ بالقسط په انصاف باندې شهداء لله یعنی گواہی کون کی د الله د پاره ولو علی انفسکم اگر کوي هغه خلاف تاسو او الوالدین یا د مور او پلار تاسو والاقربین د خپل خپلوانو ان یکن غنیا او کچریوی هغه مالدار او فقیرا یا فقیر وی که ګوره پلار دی که مور دی که خپل خپلوان دی که غنی وي او که فقیر وي صحیح گواہی به ورکړي والله الله تعالی اولا زیات مهربان دی بهما پرې دواړو باندې فلا تتبعوا الهوى تابعداري مکوئ د خواهش ان تعدلوا دا چې عدل یعنی مخ واړوي تاسو د عدل نه وان تلووا او کچری تاسو یعنی تاووي جبه او تعرضوا یا مخ اړوي فان الله بشک الله تعالی کان دے بما پاسبان تعملون چکوئی خبیرن خبردار یا ایوہ الذین آمنوا اے آکسانو چیمان مروڑے آمنو یعنی ایمان لرے ہمیشہ باللہ پاللہ باندی ورسولی پر رسولانو باندی والکتاب اللذی پر کتاب آغا باندی نزلہ چنازل کرے علی رسولی پر رسول خپل باندی والکتاب اللذی او پا آغا کتابونو انزلہ چنازل کرے من قبلو یعنی مخکد دینا ومن یکفر باللہ او چاچے کپرو کپا اللہ باندی وملائکته پا ملائکو باندی وکتبه او پا کتابنو باندی ورسوله پا پیغمبرانو باندی والیوم الاخر او پر وزد آخرت باندی فقد ضل یقینا گمراشو ضلالا بعیدا پا گمراہی لری سرا ان الذین بشکا کسان آمنو چی ایمان نوڑے ثم کفرو بیائی کفرو کو ثم آمنو بیائی ایمان ناڑو ثم کفرو بیائی کفرو کو ثم ازدادو او بیائی زیاد کلک شو کفرن پا کفر باندی لم یکن اللہ او ندی اللہ تعالی لیغفرا چی بخنو کی لهم دیتا ولا لیهدیهم او نبا اخی دیتا سبیلا لا دنجات بشر المنافقین زیر ورک منافقان ہوتا بأن لهم بشکشتر استاسو دا پارا عذابا علیما عذاب درناک الذین آکسان یتخذون الکافرین جنیس یغی کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سواد مسلمانانونا ایبتغون عندهم العزة ای لٹی دی داغی سر عزت فإن العزة بشک اختیار دا عزت للہ اللہ نو دی اختیار ټولو دا الله سره دی صدق الله العظیم آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین
والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله زموږ د ټول ګناهونه معاف کړي. الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټول باندې عفو کلام راکړي. الله پیغمبر صلوات و سلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله داینه موږ ته خیر راکړي. الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو پناه وغوښتله الله داینه موږ ته پناه راکړي. الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله چې څومره بیماران دي الله ټول ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. الله چې چا موږ ته دعاګانو دپاره ویلي الله د هغه ټول ضرورت برابر کړي. الله مشکلات حل کړي. الله پریشانۍ ختم کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله د ظالمانو ظلم نه شرانو شر نه حاسدینو د حسد نه الله وساتي. الله چې څومره ضرورتمند دي حاجتمند دي الله د ټولو ضرورت برابر کړي. الله د قرآن کریم دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. سبا ان شاء الله زیارت ورځ د زموږ د درس په چوټي د زیارت پر ورځ د جمعې په شپه ماښام چوټي او د جمعې پر ورځ باندې درسي او بلدار چې د جمعې پر ورځ باندې سحر ان شاء الله 9:30 بجې زموږ د احادیثو درس وي. نو مستقل هغه یو نیمه ګنټه درس وي د احادیثو تر 2 بجو پورې. نو چې کوم څوک هم هغه اورېدل غواړي نو سحر د 9:30 نه تر 2 بجو پورې ان شاء الله لازم افتوار دلته د احادیثو درس وي او د سبا چوټي دا او بل ورځ نه ان شاء الله درس وي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابہ اجمعین. دیدار پلا مکان کړه د